اصول مضاعف چون دو حرف یک جنس در کلمه به هم آیند و اول ساکن بود ادغام واجب است. د دې مخکې دا قواعد درته ذکر کړل د معتلو د محموزو، اوس درته قواعد ذکر کوي د مضاعفو. دا صيغه د اسم مفعول ده د باب مفاعلین، ضاعف یضاعف مضاعفة. نو مضاعف تراغله و مضاعف اسم مفعول ده چې دوا حرف پکې د یو جنس نه متصل راغلی وي. دیتا اسوم هم وي. اسوم هغه سړی ته وایي چې په غوږونو باندې کوڼ وي، په غوږونو باندې کوڼ وي. نو ته چې هغه ته خبره کې نو په زور ورته خبره کې، په قلاره باندې هغه خبره نه اوري. نو دا مضاعف چې ادا کې دا به د عام حرف په مقابله کې او د عام لفظ په مقابله کې به لږ په زور ادا کې. مده او مده فرق شته که نشته؟ فرق شته دی پکې، په خبره پوه شوې. نو دې ته په دې وجه باندې اسوم وایي. لکه کوڼ ملا ته چې خبره کې نو چې کوڼ ته خبره کې نو هغه ته به لږ په زوره باندې وی. او عجیبه غوندې کار دی که تاسو فکر کړئ چې کوم سړی په غوږونو درونی سمه خبره کولاو نه اوري نو په خپلې خبرې به په قلار قلار کوي، ابه ته نه اوري. او چې هغه ته خبره کې نو دریم کلی به خبرې، نو چې ښه په زوره خبره ورته وکړي وی خوار شي سکون خونیم لږ په قلار یې وایه، چې په قلار یې وی لږ په زور یې وایه که نه په دې خوله کې دې ګونګړي نیولي دي. تاسو خیال ته راځي په یوه کې دې هم نه پرېږدي. پوه شو مطلب باندې؟ بهر حال دا مضاف ورته ویلی کېږي. په دې کې فرمایي چون دو حرف یک جنس، هر کله چې دو حرفونه د یو جنس نه در کلمه به هم آین، په یو کلمه کې متصل پرله پسې راشي و اول ساکن بود او اول پکې ساکن وي، ادغام واجب است. نو ادغام په هغې کې ضروري دی، واجب دی. دا یاد وساته چې دوه حرفونه په یو مقام کې جمع شي نو په دې کې دا ادغام بکیږي. دا ادغام په درې قسمه باندې دی. یو ادغام دی واجب، دویم ادغام دی جائز، دریم ادغام دی ممتنع. د ادغام د پاره تحرک د ثانی شرط دی. دو متجانس سره راغلي دي نو ادغام به اله کېږي چې دا دویم دغه چې کومه دی هغه متحلکه مدده، خیر کړه مدده. نو په دې کې دا دویم حرف متحرک دی او د دې دویم حرف متحرک کېدل دا لازم او ضروری دی، شرط دی، شرط. او دا اول حرف که متحرکو نو د ده بیا درې صورتونه دي. یو دا ده چې د ده نه حرکت ساقط کی، دویم دا ده چې د ده نه ما قبل ساکن دی حرکت ما قبل ته نقل کی، حرکت ما قبل ته چې کوم دی نو نقل کی. او یا دی په خپله باندې ساکن وي، په خپله باندې. نو دا درې صورت هغه دي چې په دې کې ادغام واجب دی. په خبره پوه شوې؟ او چې کله تحرک د ثانی نو، دویم حرف متحرک نو، نو بیا هلته ادغام ممتنع دی. هلته ادغام څه دی؟ ځکه د ادغام دپاره دا خبره ضروری ده چې ته به اول حرف ساکن کې، اول حرف به اوس چې دویم حرف هم ساکن دی او اول دم ساکن که نو التقا د ساکنیانو به راشي نو دا خو بیا نقصان پیدا کوي، جایز نه دی که نه. التقا د ساکنیانو خو د مجبورۍ نه موږ راولو او دلته کې
دویم حرف ساکن دی نو اول نشي ساکن کولی. بل دلته ادغام ولی واجب نه دی، ممتنع ولی دی؟ وایي ځکه چې په دې ادغام کې زمونږ مقصد تخفیف پیدا کولو، او تخفیف دلته په سکون د ثانی باندې شته، او د دې شرطونو نه علاوه چې شي نو هغې کې ادغام جایز دی، یا به په دوو کلمو کې یا به په کلمه واحده کې. خبر باندې پوه شوې؟ د هغې امثله درته ذکر کوي، خو دا درې قسمونه په ذهن کې کښېنوه چې ادغام واجب دی، ادغام ممتنع دی، ادغام جایز دی. که کې ادغام او که نه کې ادغام، چې په کلمتینو کې او دواړه متحرک وي خوښه دې خپله ده، لکه مناسککم، مناسککم، کوم ځان لټکی دی، مناسکه ځان لټکی دی. که تا پکې ادغام کو هم چې ښه ده مناسککم ووایه، که دې پکې نه کو مې کوه پکې مناسککم ووایه. د جواز مطلب دی ښه چې خامخا ادغام پکې ضروري نه دی ښه. نو دای خبره درته وکړه. دوه حرفونه د یو جنس نه په یوه کلمه کې راشي و اول ساکن بود، اول ساکن وي، ادغام واجب است، نو ادغام په دې کې چې کم دی واجب دی. و اگر متحرک است او که چې کم دی متحرکو دا اول و دوم ساکن دویم ساکنو بسکون وقف، په سکون د وقف باندې، یا متحرک نه به عارض، یا متحرکو په عارض نو نیز لازم است، بیام لازم دی. چون فرره مثال دا هغې دی چې دواړه متحرک دي. دواببو دی دواړه متحرک دي خو مخکې ته مده راغلی دی، او چې د وقف په وجه باندې پکې سکون راغلی، لکه مد امر صیغه چې وی مد یمدو، مد یمد، په یمدو کې په امر جوړی تی حرف مضارعت تی لرک، نو اوس په آخر کې به وقف کې که نه، چې په آخر کې د وقف وکړه نو څنګه به وی؟ څنګه به وی؟ نشي ویلی. چې دواړه ساکن دي نو ویلی شي؟ نه، د هغې سره به دا طریقه وکړي چې د دال لبه کسره ورکړي، دال لبه ثانی دال لبه کسره ورکړي، ځکه چې اوس که ته یو حذف کې نو بیا د قدر صالح نه به کلمه کمه شي، نو کسره نو مد به پکې ووی، یا به فتحه ورکړي د پاره تخفیف مد به پکې ووی، او یا به ضمه ورکړي د میم د مناسبت په بنا نو مدو دا به پکې ووی. ښه جی. مگر در نحو اقتتله و حیه کې جایز است، مگر په مثل د اقتتله او د حیه کې چې په دې کې جایز دی. هلکه دې کې ولې جایز دی؟ وی دلته کې دواړه متحرک راغلي، شک پکې نشته، خو که ته د دې تی اول حرکت قاف ته نقل کې او بیا د تی اول ادغام په تی ثانی کې کې نو اقتله به ووی، څه به ووی؟ دا حمزه ته د تلفظ دپاره راوړی، دا حمزه به اوس لر کې د دې ضرورت پاتې نشته، ځکه قاف مفتوح شو، نو قتله به ووی. چې قتله دې وي نو د باب تفعیل سره به التباس راشي، باب تفعیل سره به نو د دې التباس ته ختمولو دپاره دا ادغام به نه کې، دا لازم نه دی. و حیه کې ادغام دلته جایز دی، واجب نه دی. حیه پکې ویلی شي، حیه خبره پوه شوې؟ ځکه چې دلته کې که ته ادغام کې نو د دې یې نه به حرکت لرکې، نو حیه او حیه دواړه ویل جایز دي. و دوم او دویم اگر چنان نبود دارنگی نو، پس اگر حرکت عارض دارد که حرکت عارضی لره ادغام جایز است، ادغام پکې جایز دی. نحو امدود القومه لکه امدود القومه، دا مثال د هغې دپاره دی چې د اول دا حرکت عارضی راغلی دی، په خبره باندې پوه شوې؟ نو امدود او القوم دلته کې د دې دالې ثانی ده، حرکت به چې کوم دی کسره کې امدود القوم به ووی. و اگر سکون لازم ممتنع او که سکونو نو بیا ادغام پکې لازم دی. ممتنع است در نحو مدد نه، ممتنع دی ادغام په مثل د مدد نه کې شرط مفقود شو. تا ته ما شرط دا ویلی چې ثانی په دې متجانسینو کې متحرک وي او دلته څه دی؟ ساکن دی. نو مدد نه
اینا ادغام به پکې نشي کولی. ولې که ته په دې دال اول په دال ثاني کې مدغم کې نو د دال اول نه به حرکت د فتحې لرکې نو دوه ساکنه به جمع شي. که یو تنه حذف کې نو نشي حذف کولی، کلمه نقصان راځي. و اگر عارض جایز است او که چرته دا حرکت عارضی نو بیا جایز دی به تحریک کسره یا فتحه یا ضمه په متحرک کولو د کسرې فتحې یا د ضمې کې اگر حرف اول ضمه دارد که حرف اول ضمه لرله و بلا تحریک او بې د متحرک کولو در حال وقف په حالت د وقف کې نحو مد لکه دا مثال شو. دا د امر صیغه ده. نو دلته کې تا چې د امر صیغه د تمد نه جوړه کړله نو په دې کې دال ثاني متحرک شو. دال ثاني متحرک شو خو دی وایي دا حرکت د دې چې کوم دی نو عارضي دی، حرکت عارضي دی ځکه په دې کې امدود ویلم جایز دی. امدود دې حرکت د دال ثاني له دې له به یا حرکت ورکې د کسرې دا په دې وجه باندې چې دا کسره اصل حرکت دی. الساکن اذا حرک بالکسر. په دې خبره پوهېږي که نه؟ اشارې درته کوم، ګورې تفصیل نه کومه، خیال کې مراله. او یا به دې له فتحه ورکې د پاره تخفیف مد به ووي، یا به د میم د مناسبت په بنا باندې داسې ته ووي. یا ضمه اگر حرف اول ضمه دارد که په حرف اول باندې ضمه وه نو مدو به پکې ووي. څه به پکې ووي؟ مدو به پکې ووي. ښه ادغام متحرک با اسکان بلا نقل است. ادغام د متحرک په ساکن کولو د حرف اول باندې بلا نقل است، بغیر د نقل نه وی. اگر ما قبل او متحرک است که ما قبل متحرکو یا مدو چې اول متحرکی د هغې مثال واخله لکه مدده. څه مثال دی؟ مدده. دال اول نه به حرکت ما قبل ته نه نقل کې ضرورت نشته ځکه ما قبل باندې حرکت شته دی نو د دال اول نه به حرکت لرکې ادغام به وکړي نو مده به ووي. یا ما قبل مده زایده دی لکه دابتون دا بیبتون دی نو د بې اول نه به حرکت ما قبل ته نه نقل کې ځکه به نه نقل کې چې ما قبل الف دی او الف چې کوم دی تحمل د حرکت نشي کولی نو دابتون به ووي. ښه وگرنه با نقل او کچری ما قبل متحرک نو ما قبل ساکنو نو بیا به ته د اول نه حرکت ما قبل ته نقل کې ادغام به وکړي. مثال ذکر کې نحو یمد یمددو دی. یمددو د دال اول حرکت ضمه ده او د هغې نه مخکې میم دی هغه ساکن دی نو دال اول حرکت به دې میم ته ورنقل کړي نو یمدو به پکې ووي. و در دو حرف از دو کلمه په دوو حرفونو کې د دوو کلمو نه چې ادغام ساکن غیر مده واجب است. ادغام د ساکن چې هغه مده نه وي دا ادغام واجب دی. دا ادغام څه دی؟ واجب دی. لکه واذکر ربک، واذکر اضرب بعصواک الحجر، اضرب بعصواک الحجر. دلته کې په کلمتینو کې دی خو اول د متجانسینو نه هغه ساکن دی لہذا دلته ادغام چې کوم دی نو واجب دی. و ادغام متحرک جایز او ادغام د متحرک جایز دی. خبره پوه شوې؟ لکه مناسککم، مناسکه ځان له صیغه ده او کوم ځان له چې کوم دی نو لفظ دی. دلته ادغام کې دواړه متحرک دي نو جایز دي چې مناسککم ووي. ادغام ونه کې جایز دي چې ادغامو کې په اسقاط د حرکت د اول باندې نو مناسککم وي. څه ووي؟ مناسککم ووي. ښه اگر ما قبل او متحرک است که ما قبل متحرکو یا مده یا ما قبل چې کوم دی مده و دو متحرک او دویم متحرک و الا نه که داسې نه وه ادغام به نه کې. لکه مثال د دې چې ما قبل مده حمیدو دهرن، حمیدو نو داسې ویلی شي حمید دهرن ما قبل مده دی که نه نو داسې جایز دی که نه چې اول مده وي او ثاني مدغم وي نو په کلمه واحده کې خدا ادغام واجب دی لکه دابتون او په دې کې جایز دی. په دې کې سره جایز دی چې په کلمتینو کې. ښه
شرط ادغام است. شرط ادغام دی که اعلال مزاحم نشود، چې اعلال ورسره مقابله کې نه راغلی. نحو ارعوا دا تا ته انشاءالله دا به تاله په مراحه کې م راشي، او دا به تاله چې کوم دی علم الصیغه کې م راشي. خیال کې راله چې د بابونو په بحث کې چې احمر یحمرو، احمرره، ارعوا نو دا باب په اصل کې مشدد الوضع نه دی، دا خو د عارض د وجې نه چې دوه متجانسین راغلي هغې کې اعلال شوی کوي دا، نو بیا په ارعوه کې اعلال نه کېده، ادغام به پکې خامخا کېده، ځکه دا باب به مشدد الوضع وی. موږ د هغې جواب هلته کې کړی، اوس یې واورئ نه. ارعوه دوه وونه راله که نه، که دا افعلله وزن دی په شان د احمرره باندې، که په دې کې ادغام لازم وی نو ارعوه به دې وي. څه به دې وي؟ خو دلته کې اعلال ورسره مقابله کې راغی. ارعوه اخرنی وو په څلورم مقام کې واقع شه، ما قبل ته حرکت مخالف دی، نو دغه وو په چا بدل کړه؟ په یا. ارعویه شو، بیا یې متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل ارعواش. څه ته جوړ شو؟ ارعوات نه جوړ شو. ښه ولبس نبود. او دارنګې چې کوم دی شرط د ادغام دا دی چې التباس نه راځي. التباس در اسم با تحرک اول، یعنی د یو اسم سره د متحرک واری د اول نه. نحو سبب، لکه سبب لفظ دی، سبب دواړه متحرک دي که نه، ما قبل هم ته متحرک دی. که دې کې ته ادغام کې او د بیا اولې نه چې کوم دی نو دا حرکت لرکې، نو بیا به څه ویلی کېږي؟ سبن کنزلو ته وایي. سب څه ته ویلی کېږي؟ کنزلو ته ویلی کېږي. الله قرآن شریف کې فرمایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. سب یسب کنزل کول. الله وایي د دې دغه چې کوم دی د کافرو دې بوتانو ته هم کنزل مه کوئ، د بوتانو ته کنزل مه. بیا به فیسب الله، دی به الله ته کنزلو کې. دا خو زناور دي، دی به الله ته کنزلو کې زناور دي. نو د چا خراب لیډر ته هم کنزل مه کوه، ځکه بیا به ستا ښه لیډر ته کنزل کوي. د چا خلک وایي ته زما خراب پلار مه کنځه، زه به ستا ښه پلار نه کنځم. چې ته اوس ما ته د کنزل کې نو زه به ستا پلار کنځمه. ځکه د کنزلو جواب خو کنزل دي، نو د کنزلو جواب نه دی په کار، خو مثال داسې جوړ دی، خبره داسې جوړه ده. په خبره پوه شئ. بیا په نن زمانه کې خو کنزل داسې عام شوي دي لکه د قرآن ټکي خلک پې خوشحالېږي. ایله دړه بړاس پې سپک شي، په کنزلو څه شي؟ دړه بړاس پې سپک شي. په خبره باندې پوه شه. یو کس ما ته وی تاسو مولیان وی دړه مو ځان له وخوړ مې ولې وی بس څوک جګړې وي ته ورته وایي خبیثه بېوقوفه، خبیثه بېوقوفه، زیات نه زیات خاره زیات دا ورته ووایي. او موږ وایي ستا په مور ده او ستا په خور ویړه مو سپک شي. په خدای تاسو یې پړه کې ساتئ، وی بیا دغه حسد او کینه مو زړه نه نوځي. هلکه مې خو دونه ښکلې خبره ده ځان سره یې ولیکمه. تاسو خیال ته راځي؟ دا شی دی. ښه نو نه لو بس التباس. سببن بل کتاب کې تا ته مثال ذکر کړی سوککن عیب فی رجل الفرس. د اس په خپه کې څه عیب او بیمارۍ ته ویلی کېږي. او که دې کې د ادغام وکړو سوک رسید ته وایي. رسید پېژنې؟ چیک رسید او چیک دې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي. نو څونه معنا کې فرق راغی. ښه بل څه ویې لکه وحرف اول های سکتا و بدل از همزه و الف و مدغم فیه نباشد. او دا ادغام به شرط دا دی چې حرف اول به هی د سکتې نه، هی د سکتې به نه، هی د سکتې. لکه ته وی عدوی یو لفظ دی، دا یې پکې ساکنه ده، او دا د عدو اضافت شوی یې ضمیر د متکلم ته. ته وی عدوی زما دشمن، په دې وقف کې نو عدوی څه وي؟ په دې باندې وقف وکړو او وروسته یې سره هلکه ووي. نو د عدوی هلکه مطلب دا دی چې که دې مخکې سره الله ویل یا الله عدوی هلکه، خدای زما دشمن هلاک کړي.
خدای زما دشمن خیرې دې وکړئ خیال کې مراله نو عدویه هله په دې کې به ادغام نه کې ځکه دا هی دا اسې عارضي راغلی د وقف دپاره راغلی ده دلته په کار خو وقف دی لاله او تب کو وصل کې وقف او وصل دواړه یو ځای کېږي نه یو ځای کېږي عدویه د وقف دپاره راغلی ده دا ها د چا دپاره د وقف او وروستو هلاکه لفظ ځان له مستقل ټکی دی نو ده کې به ادغام نه کې وقف به کې به وقف کې به وصل راشي و بدل از حمزه او بدل د حمزه نه راغلی لکه اوویه او ویه د اویه اویه افعله اویه و آیه اینه مأخوذ دی چانه اوایا وینا نو اویا نو په اویا کې چې د کله مجهول نو او ویا او نو دا ثانی هم حمزه به د وجه د ضمې د ما قبل نه په چا بدل شي په واو او ویا بشي ښه دې کې به ادغام نه کې والف ومدغم فيه نه باشد او بدل از حمزه و الف بدل د حمزه نه راغلی او بدل د الف نه راغلی لکه قاوله کې قوله وي قاوله کې قوله نو په دې کې به ادغام نه کې ښه و مدغم فيه نه باشد او مدغم فيه نه لکه حببا اوس یو ځل خو دې ادغام کړی که نه د بې اولي ادغام دې په بې ثاني کې کړی دی نو د بې ثاني ادغام په بې ثالث کې نشي کولی باب تفعیل دی د حب یحب نه ماخوذ دی په ځای د عین او د لام کلمې باندې یو ټکی راغلی با چې کله دې نقل که باب تفعیل ته نو حبب یحبب تحبیب باب تفعیل دی او حب یحب حبا حب یحب حبا کرما او نسوره دواړو باندې راغلی بعضې علما په سمعه باندې هم چې کوم دی نو حسابوي حب یحب ویلی کېږي نو محبتا د دې نه راغلی دی مصدر څه ته راغلی محبه او بل مصدر ته راغلی حبا حبتون هم ته مصدر راغلی دی حبیب فعیل په وزن ته صفت مشبه راغلی محبوب مفعول په وزن ته دا اسم مفعول مستعمل شوی دی خاجی ودوم برای الحاق با تحرک اول او دویم چې کوم دی د الحاق د پاره سره د متحرکات دلته ادغام ممتنع دی لکه قرددون کې به ادغام نه کوي دا دویم دال دا راغلی دی د الحاق د پاره د جعفرون سره الحاق راغلی دی خیال کې راله او اول متحرک دی با تحرک اول نو په دې کې به ادغام نه کوي قرددون به پکې نه وي قرددون به په خپل حال وي چې د الحاق هغه مقصد ختم نشي ښه ممتنع است ممتنع د ادغام در نحوی ددنون په مثل د ددنون کې ددنون څه ته ویل کېږي لکه له لعب له لعب بې مقصده کارونه کول لوبې ټوقې کول نو په دې کې ادغام به نه کوي ولې هلکه که ادغام دې وکړي نو دال اول به ساکن کې چې دال اول دې ساکن کړي اوس به پرې تلفظ څنګه کې ثاني کې هم پرې نشي کولی خبره باندې پوه شوې لہذا په دې کې به ادغام نه کوي ښه او ببدرین کې په دې کې به ادغام نه کوي ځکه په دې کې با اوله متحرکه ده په اول سر کې ده نو که په دې کې د ادغام وکړو نو بیا پرې تلفظ نشي کولی مګر تتنزلو و تتباعدو په تتنزلو په تتباعدو کې به ادغام کوي که بعد متحرک افتد چې پس د متحرک نه واقع شي یا مده یا پس د مده نه واقع شي خیال کراله تتنزلو فتنزلو وي نو دلته کې به د تی ادغام په تی کې کولی شي فتباعدو یا پس د مده نه واقع شي قالو تتنزلو قالو جمع ده که نه د جمع صیغه ده وروسته د مده راغلی په اول کې آخر کې تتنزلو نو قالو تنزلو واو به حذف شي ښه دې کې جایز دي و در دو حمزه په دوو حمزو کې به ادغام نه کې املأ اناء دې کې به ادغام نه کې خبره پوه شوې مگر در مشدد الوضع ها په هغه مقام کې به اعلال کې
په دوو حمزو کې چې هغه وي مشدد الوضع کې واجب اس الته ادغام واجب دی. نحو سأل، سأل یسأل تسئیل باب تفعیل دی، نو د باب تفعیل دا عین کریمه دا مشدد الوضع ده که نه، نو هغې کې به ادغام کې بل مقام کې به د حمزتینو قاعده ورته متوجه کې. هر ځای کې چې دوه حمزې راشي نو قاعدې شته که نشته؟ د حمزې مستقلې قاعدې تا ته ویلې نه دي. ساکن دا ما قبل متحرک دی، ساکن دی ما قبل د حمزه متحرک دی. خبره پوه شوې؟ نو بعضې قاعدې جوازي دي، بعضې قاعدې چې کوم دی د هغې وجوبي دي. ښه دا څو بجې دي؟ یو دوه درې منټه دمه به وکړو نو بیا به لږ څه به خوښ هم